اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ژوند کړکېچن حالات دي او زندگی چې دا همیشه لږه ترخه وي. دا څوک هم نشي ویلی چې یاره ژوند په اسانه تېرېږي او خاص کر بیا د یو پولیس ډپارټمنټ په پولیس ډپارټمنټ کې د یو پولیس افسر نو زه به دا ووایم چې ان تک محنت ضرورت دي. هر یو ځای ته چې سړی نوی راشي نو نوي قدمونه نوي ګامونه نوي احترامات او هغسې نوي عزایم ځان سره راوړي. موږ هم چې دلته راغلي نو ډېر نوې ارادې م راوړې وې او تر څو پورې چې زموږ تر وسه پورې کوم وه نو هغه انشاءالله موږ ډېره په ایماندارۍ سره کړې ده او د عوامو په زړونو کې م ځان له ځای جوړ کړی و. زه د ټولو نه ړومبې او اخري خبره دا کومه چې مونږ ټولو له پکار دي چې مونږ د بل په زړه کې ځان له کور وګورو. کله چې ته د بل په زړه کې ځان له ځای پیدا کړې نو نوکري بیا ډېر اسانه شي. د هغې وجه دا ده چې د شفقدر د خلکو نه به خلکو ډېر سر ټکاو دا دي هغه دي. حالانکې دا هسې خبره ده کله چې ته مینه محبت ورکړې نو بیا هغې دا څونه انفارمیشن چې نو ما سره د الدین چراغ نه دا به ما ته هم د پبلک راکاو. نو زه په تلو تلو کې د ټول شفقدر عوام خاص کر د هغه خلکو چې کوم د دې معاشرې کریم دي هغوی ته په دواړه لاسه سلام او کوم چې کریمینل دي نو انشاءالله که زندګي موږ له خدای راکړله نو دا ظلم ډسکریج کړي دي او بیا به هم ډسکریج کوو بیا به هم ډسکریج کوو. په غلطه طریقه باندې د خپلو بچو بسر اوقات کوي نو کاغه د منشیاتو په صورت کې دی کاغه د کم تول په صورت کې دی کاغه په پیو کې اوبه د اچولو په صورت کې دی. نو زه هغې ته صرف دا یو پیغام ورکومه چې دا بعضې څیزونه داسې دي چې د دې ذمهواري رب اخیستې ده. زموږ د رزق ذمہوار چې دی الله پاک دی او الله تعالی هر انسان ته د هغه د مهنت مطابق رزق عطا کوي. اوس موږ دغه رزق په غلطه طریقه ګټو یا که دغه رزق موږ ځان ته په حلاله طریقه ګټو دا په ما پورې ډیپینډ ده. نو زه دغه ټولو وروڼو ته ویمه زما ورته خواست دی څومره چې د غلط اقداماتو چې ته غلط قدمونه او چې ته یو رزق په غلطه طریقه باندې ګټي نو په الله باندې باور وساتئ او دا رسۍ چې دا د ایمان دا کلکه ونیسئ. انشاءالله ستاسو په ژوند کې به تنګسیا ختمه شي، ستاسو په ژوند کې به بېبسي ختمه شي، ستاسو د ژوند نه به نفاق او نفرت وځي. نو دغه زما د قوم ته پیغام دی او خو خلکو چا چې زما مرسته کړې ده زما د پولیس په شا باندې لاس ایښي دي نو الله تعالی د هغې تل تر تله ښاد آباد لري. موږ به یې په دعاګانو کې یادو او موږ یې داسې ګڼلي یو لکه خپل تن وجودو. نو هغه خلکو دپاره زه بیا یو ځلې دلته چې څوک هم راځي نو د هغې سره زما دا امید دی چې هماغسې تعاون به جاري. نو انشاءالله چې دلته به د کرایم ریشو که زیرو نه جرم خو ختمیږي نه نو انشاءالله کنټرول